مولای څلور شیونه دي څلور خوبې داسې دي چا ځان کې پیدا کړلې چا خدای چا کې واچولې چا څلورو خوبې وباندې عمل وکړو هغوی دنیا یې ښکلي دی آخرت یې ښکلی دی اربع من اوتیهن فقد اوتی خیر دنیا والآخره څلور شیونه خدای چاته عطا کړي ټولونه اول څه دنیا و آخرت انسانو سره ښه کیدای شي صدق الحدیث رښتا زبان دی رښتا ژبه دی یو رښتونکي انسان یغه دنیا یې ښکلي دی آخرت یې ښکلی دی قرآن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین او خلکو تاسو هر چا سره نشست و برخاست مه کوئ تاسو رښتونکو خلکو سره مرګلي شوئ رښتونکو خلکو سره رشتې وکوئ رښتونکو خلکو سره مرګتې وکوئ رښتونکو خلکو سره کاروبار و تجارت وکوئ واجه دا دی څه رښتونکي هم دا دنیا ښکلي دی همې آخرت اما کوم دروغجن دي که وړه دیا که زړه دیا که مشران دیا که کشران دیا ښځې واړه چای حکمران ویلی نه وي موجوده حکمران تیر شوي حکمران یا آینده ارتلونکي حکمران څوګه دروغجن دي لعنت الله علی القوم الکاذبین هغو افرادو باندې هغو اقوامو باندې هغو وړو وټو باندې څوګه دروغجن دي خدای ونې لعنت دی همې دا دنیا خرابه ده همې آخرت خراب ده یو رښتونکی انسان څه رښتا یایي هغه دا دنیا یې ښکلې ده آخرت یې دویم خوبې څه هغه وه چې نه انسان دنیا و آخرت ښه کیدای شي هغه د اداء الامانه امانت کې خیانت نه کوله کوم انسان څه امانتدار دی کوم انسان څه دیندار دی هغه دنیا یې ښکلي دی آخرت یې ما څوک څه غدار دی دنیا خرابه دی آخرت یې امانات مختلف قسم ته کیدای شي ما باندې منبر په امانت شوی دی پکار دی دغه منبر نه زه غلطې عقیدې خلکو ته ونه ښیم پکار دی دغه منبر نه که ما نه غلطي وشي یا پکار دی معافي وغواړم انسان دی غلطی ونه جوړ دغه منبر نه څه څوره واسه کیږي حقیقي امر بالمعروف نهی عن المنکر پکار دی وشي امانت دی دی چای پلار نه دی دا امانت دی حقیقي وارث غیب پردې کې دی حقیقي وارث رسول الله و غیب پردې کې امامان دي دغه اندیشان سره تو باندې مسجد باور چو کړی دی امانت یې دنې کړی دی مسجد پند دی متمخانې پند دی مثلا اندیشان سره مرده پند دی قبرستان پند دی مشري غرو والا باور چو دنې کړی دی امانت دی که نه پکار د انسانو کې خیانت ونه کړي یو نن سبا مثلا نه پوهېږم ایوا جوان لور اسلام آباد پېښور ته انسان پردي سړي سره د ګوډې کې کینوي او سواد ایستوي نه یم خبر څه خلک مخلص جوړ شول که ساده ډېر شول که غیرت ختم شول خو چلو هغه غریب نخیمو یا غیرتمند زیاد شوی دی یا مخلص شوی دی یا ټولو نه ښه ساده دی چې خپل نموز باور هر چا نه کوي چلو هغوی خو باور د نه وکړو ته خیانت ما وکړې کوه چل اندیشان سره ډاکټران دي ډاکټران مور و پلار دي مو ضرورت دی زه به تا ته ناموس یاد درولم هغه به ته امانات کې به خیانت نه کوي یو میډیکل دی زه خو مجبور یم زه خو پړوال یا نه پوهېږم څه دا کومه کمپني دی 2 نمبر دی 1 نمبر دی ما ته اصلي شی راکړه اصلي میډیسن ما ته راکړه خیانت به نه وکړې کوي هر یو تن مسئول دی شاید چی ته خیانت وکړو نشي خلاصېدلی خدای درگاه کې
څوک څه امانتدار دی همې دنیا ښه دی همې اخرات ښه دی څوک څه خیانتکار دی غدار دی هغه دا دنیا یا خرابه دی اخرات یا خراب دی دریمه خوبي څه هغه واجې نه انسان هم دنیا ښکلي کیدای شي هم اخرات و حسن الخلق خ اخلاق خ کردار خی خوبه دنیا ہارے وہ میدان کی جیت وہ خارشتا دے اما میدان و کردار و میدان سے دل تا سارا خار نشتا انسان مڑکی دائشی انسان مڑش والا مارگو زندگی وڑو وڑ کی نہ دے دو غریب سرا صرف تعلق نہ لری دو امیر سرا یا تعلق لری دو آرچو سرا تعلق انسان مڑکی دائشی کردار نشی مڑکی دالے دنیا مخ باندې کچیرې صدیو کې تیرې شولې خو مګر کردار نه پټیږي نه مړ کیږي نه یې څو ختم کوای شي بس ته چون زړه ته ځان ورdirای درپایې ضرورت نشته کمپین چلولې ضرورت نشته پیسو ورکولې ضرورت نشته خو کردار ضرورت ده مو سره روایت ده یو انسان څوریږي کې ښه اخلاق ښه کردار اپناو کړل هغه ته خدای داسې ثواب لیکي لکه رجای لرلی وي یو انسان ماښام څو منټه خلخاني سره اخلاقو سره پیش راغلو ناستا یې ورسره وکړو ماړه یې ورسره وخوړله جام یې ورسره وکړه ګپ شپ یې ورسره ولګولو خپله خلخانه یې دی پردی ښه نه دی هغه نه وروسته څملاستلو که تهجد المونځ یې نه وکړل پروردګار عالم نه ټوله شپه عبادت کې ورته لیکي وجه دا یې څه اخلاق یې ښه دي خو اخلاق والا دنیا یا ښه دی اخرات یا ښه دی څلورمه خوبه مولا علی علیه السلام څه هغه واجې نه یوه انسان دنیا یا ښه دی اخرات یا ښه دی و عفت البطن چا څه خپلې خېټې حرامو نه وساتلې چا څه حلال خوراک وخوړلو هغوی دنیا یا ښه دی اخرات یا ښه دی اما څوک څه حرام وخوري هغه دنیا یا خرابه دی اخرات یا خراب دی حرام خور انسان حرام خوړلې والا انسان هم دغه دنیا کې ښه کار نه کیږي هغه نه خوني کې ښه کار نه کیږي هغه نه کلی کې ښه کار نه کیږي حرام خور انسان څه کله خپل مقصد ته ورسیږي اول به وړو وړکو سره جنګ کوي اول به ښځو سره لګیا وي اول به کلي فساد کلي وطن کې به فساد جوړي اما حرام خور انسان ته څه کله طاقت میلاو شولو هغه خپل زمانې امام په مقابله کې بیا وسي